مونږ له دمکیان راکړي مونږ خو غریب خلک یو مونږ خو د دې ماشومانو والد صاحب په چې کوم دی ډاکټر په ورځم چې کوم دی په شل روپۍ باندې مطلب دا دی چې سوړلی وړي دوی له به څوک دې ځای به څوک تعاون کوي څنګه محسوسې په دې عمر کې خو ستا د اوږې دومره غټ غم نشي وړلی بسم الله الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم یو ځل بیا تاسو ستاسو مخې ته یم او بیا د غم او په وینو باندې یو رنګ بنګ داستان دی موجود یم د پیښور د پلوسۍ په علاقه کې او څو ورځې مخکې دلته کې یو ځوان زلمی په ګولۍ باندې ولګېدو چا وویشتو ولې یې وویشتو هغه خو لاړی حضرت علي باندې په د تورو خاورو ډېری ودرېدو خو د حضرت علي د پلار په سپینه ږیره باندې نن هم د اوښکو یو سیلاب را روان دی د حضرت علي ماشومان بچي دغه دروازې ته ګوري چې هغه به اوس په دغې باندې قدم کېږدي خو ناپوهه دي ماشومان دې پوهېږي نه چې هغه داسې ځای ته تللی دی چې د هغه دوباره بیا په دغه دورشل باندې قدم ممکنه نه دي قدرمنو د حال احوال ستاسو مخې ته ږدمه چې حضرت علي د دغه ناترسه ګولۍ ښکارولی شو دا چې ما سره ولاړ دی دا د حضرت علي مشر رور دی دا چې ما سره ولاړ دی نو دا د هغوی والد صاحب دی او دا چې تاسو د تنکي او دا ګلالي ماشومان وینئ د دغې ماشوم سره نو دا حضرت علي بچي دي دا تفصیل ستاسو مخې ته ږدو څنګه دی الله هم خوشحاله که جي ستاسو د راتلو ډېره ډېره مهرباني تاسو چې زموږ د غریب خانې ته رالی یې زموږ خو نن پورې زموږ اواز هم څوک نه اوري تاسو نه مخکې یو څو تنان راغلي وو یې خپل اواز چلولی دی خو نن پورې زموږ اواز چا مو ونه اورېدو موږ د خدای تعالی غریبانان یو په دې علاقه کې د 1870 نه اوسېږو او د مولیانو په خاندان باندې مطلب موږ مشهور یو او د الله پاک په فضل سره موږ نن په دې علاقه کې موږ چا سره هم زیاتې نه دی کړې څوک دا څلور پلوسی دی ووایي که موږ چا سره زیاتې کړې وي نو بیا زما ګیروانه موږ چا سره هم زیاتې نه دی کړې دا زموږ یو پلاټ و په اسلامي اټون کې او دا موږ نن 40 کاله وړاندې ارباب اجمل حیات قادر حیات ته راته ووایې دا څه داسې حالات جوړ شو چې حضرت علي باندې ګولۍ وچلېدلې او د هغه د مرګ وجه وګرځېده دا تفصیل د تاسو ته راځم جي دا نن 40 کاله وړاندې موږ دا پلاټ اخیستی و په دې کې موږ انتقال هم کړی او موږ سره فرد هم موجود دی او د موقع موقع موږ سره موجود ده دې کې موږ زموږ رور دی کشر رور دی ځان له غوا ساتلی دی هغه پکې ځان له ګیا میم کړي موږ پکې بنیادونه مچولي وو او موږ سره په قبضه کې دی نن یو میاشت وړاندې د روژې نه یو میاشت وړاندې دلته کې په دې پلوسی کې چې کوم دی قبضه ګوپ را پیدا شوی دی چې د یې مشر چې کوم دی ارش الله دی صحیح ده او نور خلک هم سپورټ کوي نور چا باندې زه اعتراض نه کوم چې څوک یې سپورټ کوي دا به هغې ته پتې چې څوک یې سپورټ کوي هغې ته پتې چې څوک یې سپورټ کوي زه په چا باندې مې اعتراض نه کوم خو روژې نه وړاندې هغې هلته لاړه زموږ په پلاټ باندې کار شروع کړو نو چې کله یې په پلاټ کار شروع کړو موږ ته اطلاع وشوه موږ ورپسې ګڼ تعداد کې ووتو موږ ورته ویل چې دا خو زموږ پلاټ دی دې شوې نو دا تاسو مه کوئ دا کار هم پرې بند کړئ دې کې چې کوم دی ایس ایچ او صاحب صدام ایس ایچ او صاحب او حضرت علي خان رالو تاسو د کوم ځای ایس ایچ اوز دي دا د تاکال تاڼې ایس ایچ او صاحب صدام دی او د چوکۍ انچارج پلوسی حضرت علي خان دی دې چې کوم دی هلته راله او موږ مطلب دی تاسو راشي چوکۍ ته راشي کله چې چوکۍ ته موږ وروختو نو ما ورته چې دا موږ سره انتقالات دي موږ سره فرد دی هر یو شی موږ سره زموږ پلاټ دی نو تاسو جرګه وکړئ ما ورته په خپل پلاټ باندې څنګه جرګه وکړو په خپل پلاټ خو جرګه نه کېږي که نه زه په هغه پلاټ جرګه کوم چې کومه باندې تنازع یې زموږ په پلاټ خو تنازع نشم ما سره خپل پلاټ دی دغه ما ورته تاسو دې خلاف دغه وکړئ تاسو دې خلاف پرچه کټ کړئ نو پرچه کټ نه کا او دې دا چلو کو چې دې پکې صدام ایس ایچ او صاحب پکې یو جرګه جوړه کړه ما ورته جرګه ما جوړه وه دا د جرګې کار نه دی دا ګوره زموږ پلاټ دی زموږ ځای دی مطلب دی نه پس ته جرګه جوړه کړه سیده جرګه جوړه کړه پکې جرګې نه پس چې کوم دی بیا مشران کېناسته دې کې وخت وټاکلو وی
او دي چې چا نه په سټامپ پیپر باندې د جاري سټامپ پیپر باندې اغشتي و هغه چې روغ هغه تا کله خرڅ کړی د ماش 14 کال وړاندې اغشتي دا او چې چا اغشتي و د ارش الله هغه چې را دنه کو هغه نه تاسو کوی تا کله اغشتي د ما 2 کال وړاندې اغشتي دا 14 کال یو سړی 2 کال بل یا چې چا نه دي سټامپ پیپر کړی هغه ما چا خرڅ کړی و ما په سټامپ پیپر باندې 14 کال وړاندې خرڅ کړی دا او بیا دا بل چا چې اغشتي و د 2 کال وړاندې یادي بیا چې کوم دی شنه رستو شو بیا تاسو انتقال خو زم د جرګې مشرانو ورته انتقال خو چې دا انتقال دی دا فرد بیا هم د جرګې قانونو فیصله دي چې کوم مخالفینو کومال تکیم ته ولاړ وي ای الته په جرګه کې بیا ځان شامل کو مطلب دا دی بیا هغه تنان انتقال مطلب منکر شوې بیا وی تاسو مالک سره معاملې وکړي ما هله زلو کا مالکان د الله په فضل سره ژوند دي دا مویم چلی دي او هغه مالکانو لزلاړ ما ورته چې دا پلاټ تاسو ما غشتي او تاسو له می پیسې درکړې وي هغه ټول چې بالکل دا پلاټ تاسو باندې ما خرڅ کړی دی زه اوسم دغه هم دې سره ولاړې ما او بیا به تاسو تر عدالت هم زم دې خبرې لپاره تاسو باندې چا आवाज کړی موږ ته چې دې تنانو پونګ आवाज کړی دی ویرای والا بیا دې لاړ هغه مشران چې کوم دی التی ولا بوته دا ټول مشران ولا ما بوته ورته میکینول هغه ته تاسو کو چې دا پلاټ شمس الرحمن یا غشتره سید رحمان دی ای ورته بالکل دا دی مادي لا ور کړی نن سلويخ کال وړاندې دیش کال مخکې انتقال ورته شوی دی کې تاسو وای دې سره بیا څه جواب نو ورته به ځخ په فیصله کوي دی کې غوښتنه مطلب دا دی دې شی بیا ورته یاره دا تاسو په کوم کاته کې راغلی ورته یاره دا تاسو یو څوک دی هغه په سټامپ پیپر باندې مته شجاع نامه دا هغه په سټامپ پیپر باندې دی باندې خرڅ کړی دی مطلب شجاع پیپر جعلی سټامپ پیپر جعلی او هغه بالکل د دې خاندان سره اس تعلق نه ساتي هغه د نورو اربابانو سره تعلق ساتي او د دلته راغلي د خپل مال جیداد ټول په نوخار کې لزولې دي او دلته راغلي په عبد الله آباد کې دلته قبضه کوب سره بلو شوی دی په مخ کې په 10000 روپیا باندې دا سټامپ پیپر خرڅ کړی دی او بیا داسې په بل باندې خرڅ کړی دی دې کې بیا مونږه مطلب جرګه روانه و دې کې به کوم دی بیا صدام خان سي شو ماما زوی جرګې مشر وې هغه پسې فون کو د شپې په 12 بجې یا 11 بجې چې تاسو دې سره جرګې ته نه کې هغه ورته چې خو هر جرګې ته هر یو شي ته ناسه ما خو ورته یو شی خېلو دی ولې مطلب موږ سره ظلم زیاتې کوي مطلب موږ غریبانان خلک یو او دا ضرور دي مطلب دا دی چې موږ څنګه مطلب دا چې جرګه مخې بوزوي بیا په دیم ځل باندې کم دی د تانه کې د تاړې ریکارډ وای تاسو د تانې ریکارډ واخلي مطلب دا دی مطلب دا هغه چې کوم رسول الله عام پتانه کې ولاړ دي او زونګه مشرانو باندې مطلب دا چې التي غوسه کوي ورته وی چې دا دیوال بزوام او تاسو برته ولاړ یو دا مونږ د خدای تعالی غریبانان خلک یو ای ورته چې ګوره دا تاسو سره چې دا سونه کې چا پیر نه سي دا ټول قبضه کوپ ولای دی پانی پارچا کړکا دې شو کنه دیله پکارم نو چې ته تانی تر غلې دا خدای جرګې مشران خپل کې کوم مشران کې یو اېدا مخم ته مشران کې ای به خبرې کوي ته یو جرګې لمنیم تلې پېښ شو کنه مشران پکې لګي سیدا او دی التنا د حکومتي سطح باندې مطلب دی سپورټ کوډ مطلب دا پېښ شي کدا او چې چو سه سپورټ کوډ پکاردار چې دا جرګې چې چو سه ختمول شو دا ارس دی ختمول شو دواړه فریقین کې نول شو مطلب دا مسله د حل کول شو دي کې مونږ چې کوم دی بیا مالکانو سره ملو شو چې تاسو مهرباني وکړئ دا تاسو لغم رشتہ دار دی که څوک دی هغه بالکل اب موږ مطلب دا وکړو اختر نه پس په ان شاء الله دی کې زغم کو د دیوال بمو تاسو زیره تاسو سره مطلب موږ ولاړو موږ هر یو قسم تعاون تاسو سره کوو دی د اختر نه پس د اتوار په ورځ چې کم دی التلاړ سیده التلاړ او دی ځان سره یو مکمل د کلی تقریبا 30-40 تنان را برابر ک او التکار شروع کو مطلب موږ چې ولا ورلو زم دی لارو کې مونږ تناسو لارې زم چې په کومه لار تم لکه پلاټ تم زم تناسو یو تن پلاټ ته ورسې دوه تیر کار مکه وي ای سره خو لانجه شروع کا او چې کله مونږ لار کې ورتلو مطلب دا ارش الله چې کوم دی د چې کوم دی زموږ روډ باندې مطلب فیر شروع کو او سره کې چاته او د خپل مونږ اتر بیتر شو مونږ ته پته نه د روډ پته لګي دا د ځان پته لګي چې په کوم وسو دا وشو دا څنګه ولې چې ارش الله فایر وکړو ای ناس تو کنه جی دا کې چاته مکمل ناس تو کنه مکمل نه پلان جوړ کړو کنه مکمل کسانو فایرینګ دا کسان نه ارش الله په خپل عام سره ولاړو امو سره ولاړو په خپل فیر وکړو ومونږ اتر بیتر شو بیا مونږ سره د خپل ځان غم شو چې مونږ ماونی لیابل رول چې ماونی لیابل مونږ ټول اخو دی خو شو پیښ په خبر ورسېږي تاسو به وسلو تلی وای مونږ وسلو باندې سره نو تلی زموږ داسې ورغلم چې بدی به منی کومه ته زموږ سره وسله وا یو څه د مجه سره نه کړی یو الته کې ساته ورغلی دی فیرینګ شروع کړو د کراس فیرینګ دی شروع کوم مطلب دی ها قسم ولګېدو اوس دا کم کس چې دی یو خو تاسو په ایسیچو باندې ډېر سنګین الزامات ولګوللو بالکل دی سره مسلسل ملوث دی پکې بالکل د تاسو وایي چې ملوث دی خدا څه چې ماده موریدلې دي چې کله حضرت علي وفات شو نو بعد دغه نه پتاونه کې تاسو اف ای آر یا پرچا کټ کې دا سره چې سټه مې التکار شروع کو زونګه زنانه لاري چیرې تاسو د پولیس چوکۍ ته ورلې بره
پوه شو. اوس پته چې پولیس چوکۍ کې به کیمرې وي که نه به یې نو زموږ زنانه چې ورغلې ورته تاسو ورشئ منډه کوي هلته کې ډزې شروع کېږي او خلک تللي دي مطلب ډزې شروع شي دا پولیس والا ورشي چې دا زر دا بند کړي مطلب دی نو هغه یو هلته چې هر څوک وایي ورته چې تاسو دلته کې نه کېږي تاسو ترور لاړ شي تاکال تانې ته لاړ شي چې تاکال تانې ته لاړ هلته کې چې کوم دی SHO صاحب له ورشي چې SHO صاحب له لاړ نو دی کې پلوسۍ نه تاکاله پورې ډېر زیات ټایم لګي غوټ نیمه ګنټه درې په وخت کې سړی رسي مطلب چې په رشکه کې دوم ګنټه نیمه دونه رش زیات دی که نه هلته چې ورغله هلته کې مې FIR وانه غشتو هلته نه یې ورته ځئ الله به خیر کړي تاسو ځئ کور ته ځئ تاسو سره راغلي FIR د څه کوو د مرګ FIR یې کوو FIR د بر نه موږ ورته چې دا ډزې بند کړي مطلب دا دی د ډزو دپاره FIR وکړي دې ترانو باندې مطلب چې لاړ شي ورشي دا ډزې بند کړي مطلب دا دی دې نه پس مطلب دا دی بیا راغلي دي او بیا مطلب دا واقعیا هر څه شوي مطلب دا پوه شوې که نه نو هغې نه پس چې کله هر څه وشي او زما رور پکې لاړو نو بیا څه بیا که پولیس راشي او دغه راشي دا ډېر کمزوري حکومت دی پوه شوې که نه زموږ غریبانان خلک جو پوه شوې که نه ای اوس هم په کورونو کې ناست دي پرون یې موږ له ټټ راکړی دلته پلوسۍ اډې ته راغلي دي او دې ځای نه سبزي مبزي وړې ده او ګورو به سره پوه شوې که نه او راځي او په کورونو کې ناست دي ور نه بار نه ځان ته تالي لګولي دي او په کورونو کې ناست دي حکومت د دې خلاف بالکل ایکشن نه اخلي موږ SP صاحب ته هم درخواست ورکو مونږ DSP صاحب له ورلو راوړو چې ګو الله به خیر کړي نو مونږ حکومت هم دا خواست دی کې خبره ده الله خیر نه کړه که نه دلې خو خاورې واوړې دي که نور به څنګه روح خو پکې لاړو خو چې اوس دا کوم مجرمان دي چې دا خو ګرفتار کړي که نه زر تر زره مطلب مجرمان اوس هم ته په کورونو کې ناست دي مونږ له دمکیانې راکړي مونږ خو غریب خلک یو مونږ خو د دې ماشومانو والد صاحب چې کوم دی د اختر په ورځ چې کوم دی په شل روپۍ باندې مطلب دا دی چې سوال وړي دې له به څوک دې ځای به څوک تاوان کوي حکومت پر راشي دي تاوان به وکړي والله کې ولا تاوان وکړي پوه شوې که د دنیا خلک د ورځې مري غریبانان بې ګناه خلک مري مونږ ته دا انتقال دی چې دا وګوره دا تاسو ته زه ښیم دا فر دی دا اوس ریسنټلی مونږ راغشتی دی په 10/3/25 باندې مونږ راغشتی دی 14 مرلو پلاټ دی او څه مونږ سره په دغه په کاغذ دی را سره دا چې کوم دی دا جي انتقال دی دا وګورئ دا انتقال دی که دا جعلي وي نو راشي ما ته پانسي واچوئ ما دې خلکو مخکې پانسي کوي دا وګورئ دا انتقال دی دا خو ځان دا چې کوم دی دا نموکې خسره ده دا اوس یو ځان له دا دوه تنازعې جوړې شوي دي دا خو ځمکې خبره خو اوس دلته کې مونږ په مرګ باندې خبره کوو 302 ده د هغې د FIR څه چلو شو د FIR چې کوم دی کړی دی که نه کراس کړی دی مطلب دا دی مخکې چې کوم دی چوکۍ انچارج چې کوم دی بالکل غلط کار کړی دی هلته کې ته چې کراس فیرنګ کې ته خو بالاکم بیا کلیر کوې که نه دا علاقه نه ده کلیر کړې پوه شوې که نه او ده ته ښه پته وه چې یاره سړی پکې لګېدی دی او ده علاقه نه ده کلیر کړې پوه شوې که نه او ده په خپل دغه کې بیان کې دا لیکلي دي چې یاره وہ اپنے پلاٹ میں کام کر رہے تھے پلاٹ حالانکہ زمانه یو میاشت وړاندې هم دې جرګه کېنولې وه مطلب دې ته هم پته ده دې علاقې خلکو ته هم پته ده SHO ته هم پته ده چې یاره دا پلاټ دې دی خو دې په هغه کراس فیر کې دې دا لیکي چې اپنے پلاٹ میں کام کر رہے تھے دا د حضرت علي چوکۍ انچارج چې کوم دی مطلب دا د مونږ سره غټ زیاتې کړی بیا دغسې سټیپ بای سټیپ ورپسې ځه پوه شوې که نه نو بس الله پاک دې سره پوه شي او دغسې ظلم یې کړی دی نو حکومت بالکل د دې خلاف زموږ مطلب هېڅ قسم څه دغه نه دی کړی پوه شوې که نه وایي اوس هم په کورونو کې ناست دي پوه شوې او مطلب خپل ژوند تېروي پوه شوې که نه ځان پسې بار نه ورونه بند کړي دي دي ته ښه پته ده چې چېرته دي حکومت چې سړی ټریس کوي زموږ حکومت کې آرمي زما آرمي ته م اپیل دی آرمي چې یو تنو ټریس کوي په 10 منټو کې ټریس کوي 10 منټو کې دغه ډیټا به والي موبایل به والي او په 10 منټو کې دغه ډیټا ټریس کوي او هغه ځینې به روچت کي مطلب دی اوس پورې موږ سره انصاف ملو نه شو نو زه چاته وجاړم تاسو راته ووایي تاسو پوه شوې ټیک ده ګیله دې په خپل ځای باندې ده د آرمي خبره خو به یو سایډ ته کو پولیس هم چې غواړي نو داسې مرګونو انویسټیګیشن یې کړی دی او قاتل ته رسېدلي دي چې د عام انسان سوچ هغه ځای کې کار پرېږدي نو دغه یو سوال دی ستا ګیله په خپل ځای ده د بابا سره یو څو خبرې کوو بابا څنګه محسوس یې ته په دې عمر کې خو ستا د اوږې دومره غټ غم نه شي وړلی نه که نه تقریبا 2 یا کاله مې دلته وشو موږ نه چا سره شور کړی دی نه چا ته سپکه ستوري ویلي او نه جګړه کړې ده او بس دې ظالمانو چې دې زموږ دا موږ پلاټ اخیستی و دې 15 کاله وړاندې هر څه ورسره موجود و او دې چې دې زموږ لوی هلاک و بس الله پاک دې تباه کړي